بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره په اول سر کې مو ویلي وو که نه چې په فلکیاتو کې مقاصد ثلاثه هغه زموږ تخریج د اوقاتو د صلات دی او تخریج د سمت قبلې دی او دریم نمبر رؤیت الهلال دی. ٹھیک ده؟ د هغې دپاره بطور تمهید یا بطور مقدمه هغه مختلف څیزونه به بیا هغه پیژنو، مختلف څیزونو نه به تیریږو، الو به دغه مقاصد بیا حاصلو. هغه مختلف څیزونه چې دي نو په هغې کې بعضې تعلق د ریاضۍ سره دی، بعضې تعلق د جغرافیې سره دی، بعضې تعلق پکې چې دغه د فلکیاتو هغه څیزونه دي نو چې دغه ټول وپېژنو نو مقاصدو ته به بیا ورسو. ټیک شوله؟ لکه مخکې منطق په دې کتابونو کې به نوم ویلي چې مجهولات حاصلیږي د معلوماتو نه. دغه ټول څیزونه به موږ خپل معلومات وګرځو، دغه مقاصد ثلاثه به په دغې معلوماتو سره بیا حاصل کړو. ټیک ده؟ دا تیر چې هغه ووي د هغې تعلق هغه د ریاضۍ سره، بعضې الجبرا وغیره دغې سره او دغه ټرای انګل مثلث چې کوم وي دغه پکې حل کو. اوس کو په هغې کې تاسو ته څه مسله بیا پاتې نو هغې باندې به م انشاءالله وروستو بیا پکې یو مشق به پکې بیا وکړو. په هغې کې مونږ وویل چې په مثلث کې شپږ څیزونه دي، درې پکې ظلي دي او درې پکې زاویې دي. نو صرف ظلي چې دي چې په دې کې درته دوه ظلې معلومي، دغې ظلې ته بازو هم ویلی کېږي که نه، چې دوه ظلې درته پکې معلومي زما نو هغه دریمه ظله هغه ته معلومولی شي په قانون د فیثاغورس سره. قانون د فیثاغورس هغه داسې و چې سی سکویر مساوي اے سکویر جمع بی سکویر یا سی کی طاقت 2 مساوي اے کی طاقت 2 بی کی طاقت 2. مثال دا سی درته نه دی معلوم، اے او بی درته معلوم دي، په دې کې دا وتر چې دا سی دا اے او دا بی چې دی درته نه دی معلوم، دا دوه معلوم دي نو معلومولی شي دی نه. که بالفرض سی درته معلوم دی خو اے درته نه دی معلوم نو لږ په دې کلیه کې لږ غونده کې تبدیلي وکړه. هغه داسې چې د دې مساوي دپاره دا حکم دی چې د دې نه یو شی یو طرف ته بل طرف ته یې اړی نو په هغې کې تبدیلي راځي. چې جمع د مساوي نه دې خوا راړی هغه منفي کېږي او که منفي راړی هغه جمع کېږي. که ضرب د یو خوا نه بل خوا اړی نو څه کېږي؟ تقسیمیږي او که تقسیم اخوا اړی نو بیا ضرب کېږي. ٹھیک شوله؟ اوس که موږ ته سی نه دی معلوم خو ډایرکټ دا قاعده به ذکر وکړو. که موږ ته اے نه دی معلوم، بی او سی راته دواړه معلوم دي نو د هغې طریقه دقه دا اے دلته په حالت د جمع کې دی نو دی دلته سی خپل دی، دی د دې ځای نه دلته راواړو دا به شي منفي اے سکویر. ٹھیک شو؟ دلته به بی سکویر، بی موږ ته نه دی معلوم، بی معلوم نو بی به یوازې پاتې شي، دا دوه خو معلوم دي نو بی به معلوم. که بالفرض اے راته نه دی معلوم نو بیا داسې وکړه چې دا اے دلته یوازې پرېږده او دا جمع بی سکویر دی که نه نو دلته خو سی سکویر د مخکې نه خپل و، دلته دا جمع بی سکویر دی نو دلته به څه شي؟ منفي بی سکویر یا منفي بی کی طاقت 2. هلته به اے یوازې پاتې شي نو د دې دا موږ ته معلوم دي، د دې معلوماتو نه به هغه مجهول هم را معلوم شي. پوه شوې؟ په دې کې بیا ویلو چې په اخره کې چې بیا هغه د دې سی چې څه قیمت و، لکه مثال د دې 4 او د دې بی 2 نو 4 کی طاقت 2 2 کی طاقت 2 اور اے کی طاقت 2 دا موږ معلوموو که نه؟
د دې 4 کې طاقت 2 یا 4 سکویر د دې معنا دا وي چې دې 4 له بیا په 4 کې ضرب ورکړه دې 4 له بیا څه وکړه په 4 کې ضرب ورکړه نو 4 4 دي 16 2 سکویر مطلب څه دی چې 2 له 2 کې ضرب ورکړه منفي 2 دوني 4 داسې شو که نه نو دا 16 منفي 4 نو څه شی نه جوړ شو 16 نه چې 4 منفي کې 12 ٹھیک شو نه a سکویر برابر شو د 12 اوس خو مونږ a سکویر خو نه معلومو a معلومو د دې نه به دا طاقت ختمو د دې طاقت ختمولو طریقه یې ده چې د دې جذر وباسه صحیح وباسه جذر وباسه جذر دپاره علامه ده نو چې دې خوا د دې جذر وباسي چې دا سکویر ختم شي دې خوا هم بیا د مساوي نه یو خوا کوم عمل کوي نو بل خوا هم حق عمل کوي ٹھیک شو نه چې د دې نه جذر ختم شو نو صرف a پاتې شو او د بارې جذر وباسه د جذر طریقه مې نه ښوولې وه چې هغه دې کیلکولیټر کې د الله تعالی دا بټن پیدا کړی یعنې دې بټن باندې به زور کې او بیا به څه ولیکي 12 بیا به د مساوي بټن نو دې نه به راشي 3.4 چې 4 نو دلته ورته ولیکه چې a برابر دی د 3.4 چې 4 دقه یې طریقه ده ٹھیک شو نه دا خو د ذلو صرف په ذلو کې چې تا ته 2 معلومې وي یوه نامعلومه وه نو په دې قانون د فیثاغورس په دې قانون د فیثاغورس سره څه کېږي معلومېږي خو دې ته زموږ ضرورت نشته ځکه زموږ سره 3 مساوات دي په هغې 3 مساواتو سره موږ هغه نامعلوم څیزونه به څه کوو معلومو او په مثلث کې ټول 6 څیزونه دي 3 زاویې او 3 ضلعې نو په هغې 6 څیزونو کې چې فقط موږ ته 3 معلوم وي چې 3 راته معلوم وي نو هغه باقي 3 چې دي او په دې 3 مساواتو کې په یو مساوات سره به معلوم شي ٹھیک شو نه هغه 3 مساوات چې دا وړاندې یو دی ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر بل کاز تیټا برابر ده د متصله بټه وتر او بیا ټینجن تیټا یا ټین تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله ٹھیک شو نه د قدرې مساوات ساین تیټا دا برابر ده د متقابله وکنه بټه وتر کاز تیټا دا برابر ده د متصله بټه وتر او ټین تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله ٹھیک شو نه او بیا په مثلث په دې قائمة الزاویه مثلث کې مې درته ویلي وو چې دا خو سترګې پټې کوئ دا وتر دی دا څه شی دی دا یوه زاویه چې ده دا به د 90 دا به تا ته خامخا معلوم وي دا به راته صحیح معلوم باقي د دې نه علاوه نور 15 څیزونه دي یو دا ضلع ده یو دا وتر دی یو دا ده که نه او یو دا زاویه یو دا زاویه نو باقي 15 څیزونه دي چې په دې 15 کې هم تا ته 2 معلوم وي چې 2 درته پکې صحیح چې 2 درته پکې معلوم وي او یو دا معلوم دی نو 3 معلوم شول هغه باقي 3 ته په دې مساواتو سره معلومولی شي ٹھیک شو نه د هغې طریقه مې ته هم پرون ښوولې وه پرون پکې هغه مشق هم پکې هم کړی او تاسو هم شاید هغه سوال کړی اوس راځه بل ځای ته بل دې کې دا ویو چې دا وتر دی دا په دې مثلث کې دې ته عمود وي او دې ته څه وي قاعده ٹھیک نه بل د دې 2 نومونه دي یو د متصله او یو د متقابله دغه بیا دغه نومونه دغه اسماء اضافیه دي که دا زاویه واخلي نو د دې زاویې دپاره دا ضلع دا کومه ضلع ده متقابله او دا یوه کومه ضلع ده متصله که دا زاویه واخلي نو د دې زاویې دپاره بیا متصله دا یوه ده او متقابله یې دا یوه ده
دا متصله او متقابله دا به د زاویې په اعتبار سره بدلیږي را بدلیږي زاویې په اعتبار سره به بدلیږي ټیک شوله او وتر چې دی به په خپل ځای باندې فکس وي دی به بدلیږي ټیک ده په دغې دریو نسبتونو سره به هغه داسې څیزونه معلومي د دې دریو نسبتونو الټه درې هم بیا شته دی خو د هغې نه هم بحث نه کوو ځکه په فلکیاتو کې چې اوقات روباسو یا قبله روباسو په هغې کې د هغې درې واړو ضرورت نه وي ټیک شوله یو وضاحت مو پکې دا وکړو چې د مساوي نه چې یو طرف ته جمع وي او بل طرف ته اړی نو څه به جوړېږي منفي او چې منفي اخوا اړی نو جمع چې ضرب اخوا اړی نو تقسیم او چې تقسیم اخوا اړی نو ضرب بل دا ساین کاز او ټین دا درې واړه چې دي نو چې دا د مساوي نه یو خوا او دا بل طرف ته اړی د ساین چې دی خوا دی او دا اخوا اړی د دې نه ساین انورس جوړېږي دلته کچه ورته کې د منفي علامه او بیا ورسره ایک لیکلي پوه شوې پې که نه او د دې په کیلکولیټر کې د دې د لیکلو طریقه دا چې اول هغه دا شفټ بټن چې کوم وي دا دباو که ٹھیک شو نه او په هغې پسې د ساین کاس ټین دی ورکړي دي که نه بیا دا ساین دباو که نو هلته به ولیکل شي ساین انورس ساین انورس اصل کې ایک بټه ساین دی ٹھیک شو نه او په کیلکولیټر کې دغه شانتي لیکلي او جو عمل کېږي جو دغه به استعمالو ٹھیک ده بیا د دې ساین او د کاز او د ټین ویلو چې د دې په عربۍ کې خپل نومونه دي لکه مثال ساین د څه وي جیب ورته وي یا جب ورته وي او کاز ته جیب التمام وي یا بل نوم ورته څه وي جب که نه جم نوم ورته وي ټین ته مماس وي او یا ورته مس نوم ورته وي چې مخکني څومره د فلکیاتو کتابونه وو په هغې کې دغه د عربۍ د الفاظ استعمال دي او یا لکه د مفتي رشید احمد لودیانوي صاحب هغه فتاوا حسن الفتاوا ګورئ 2 نمبر جلد کې اکثریت دغه د فلکیاتو بحث دی نو په هغې کې هم هغه عربۍ والا الفاظ استعمال کړي جیب او جیب التمام او مس وغیره ده ٹھیک شوله خو نن سبا کیلکولیټر استعمالو یا کمپیوټر استعمالو په هغې کې خو دغه نومونه نه دي دا ساین او کاز او ټین دي بیا په دې کتابونو کې هغه چې اوس کوم اصطلاح هغه استعمال ده نو د هغې مطابق الفاظ یې راوړي دي په دې خبره باندې پوه شوې اوس نن راشه فصل فی الدوائر دا فصل دی په بیان د دایرو کې الدوائر الارضیه د دې ځمکې باندې چې کوم دوایر فرض کړلی شوي دي د هغې بحث به راته کوي د دې تعلق د جغرافیې سره دی ٹھیک شوله دا دې ته ګلوب ویلی کېږي دا ځمکه نه ده دا د ځمکې د پیژنګلو دپاره یو صورت دی یو شکل دی یو تصویر یې ورله جوړ کړی دپاره دی چې مونږ په ځمکه باندې چې څه څیزونه فرض کړلی شوي دي نو چې هغه داسې خو ګرځېدی نه شو چې لاړ شو خط استوا ځای ته لاړ شو بل ځای ته لاړ شو بل ځای ته لاړ شو خو د هغې ټولو نه یې دا راغونډ کړي دی یو تصویر یې ورله جوړ کړی دپاره دی چې هغه ټول څیزونه وپېژنو ټیک شوله د دې ځمکې په دې منځ باندې هغه یو کرښه دوی راښکلې ده په دې ګلوب یې په ځمکه یې نه دی راښکلې خو په دې ګلوب یې صرف راښکلې دغې ته ویلی کېږي خط استوا دغې ته څه ویلی کېږي خط استوا او دا داسې دې دا ځمکه یې تقسیمه کړې ده په 2 حصو کې یو حصې ته شمالي وي او بل ته جنوبي وي ټیک شوله بیا د دې خط استوا نه دا هغه دایره عظیمه ده دا کومه یو دایره ده دا هغه دایره عظیمه ده دې خط استوا نه داسې بیا نورې دایرې صغیرې جوړې شوي دي او دا د دې قطب شمالي پورې مختلف دایرې جوړې شوي دغې ټولې دایرې چې دي دا دایرې صغیرې دي دا کومې دایرې دي صغیرې دایرې د قرنګي د دې خط استوا نه په انګریزي کې ورته ایکویټر وایي که نه د دې نه د دې قطب جنوبي پورې هم هغه مختلف دایرې
فرض کړلی شوي دي. ٹھیک شوله. هم د قطب جنوبي پورې 90 دوایر د فرض کړلی شوي. د دې خط استوا نه 90 دی خوا او 90 دی خوا، نو ټوټل څو دوایر شول؟ دې ته هغه دوایر د عرض البلد وي، دوایر د عرض البلد یا خطوط د عرض البلد، ځکه یو خط دی که نه، ٹھیک شو. نو خطوط د عرض البلد یا دایره دوایر د عرض البلد. پوه شوئ؟ اوس د دغې دایرو په اعتبار دا ځمکه په مختلفو حصو کې تقسیمه کړي، ځمکه په مختلفو حصو کې تقسیمه کړي. نو په هغې کې غټې غټې دایرې به راته ذکر کړي چې د دې دایرې نه رواله تر دې پورې، یعنې د دې عرض البلد نه رواله د دې عرض البلد پورې یوه منطقه، یوه علاقه ده، او بیا د دغې نه د بلې پورې بله علاقه ده. نو اول چې کم کم دوایر بنیاد ګرځولی دی د مختلفو علاقو دپاره، نو هغه دایرې راته دی دلته په دې کتاب کې ذکر کوي، او بیا به راته د دغې دایرو د وجې نه چې کوم علاقې په وجود کې رالي، ٹھیک شوله، نو د هغې علاقو تذکره به راته کوي. ٹھیک شوله. دائرہ خط استوا قطبین سے مساوی الفاصلہ سطح ارض کے عین وسط میں موجود وہ فرضی دائرہ عظیمہ ہے جو زمین کو شمالاً جنوباً 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ٹھیک شو نا. د قطبینو نه بالکل په مساوي فاصله کې د ځمکې په دې سطح باندې یو داسې هغه فرضي دایره عظیمه چې هغه د ځمکه په 2 حصو کې تقسیم وي، یو شمالاً یو حصه شمالي یو حصه جنوبي، یعنی شمالاً جنوباً د ځمکه تقسیموي هغه دایره عظیمه. دغې ته ویلی کېږي دایره خط استوا یا په انګریزي کې ورته وایي اکویټر. بل دغه مې ورته وي چې دا خط دا هغه قطب شمالي او دا قطب جنوبي. د دې خط استوا نه مثال دا زموږ سره هغه خط استوا ده. ټیک شوله. د دې خط استوا نه په بره باندې چې داسې راځي نو د 23.45 لکه ګوره 1 2 3 4 5 6 23 پورې لاړ شه، بیا 24 نو 24 نه یعنی 23.5 23.45 په دې باندې چې دا کم دایره راغلی ده یر چاپېره دا تللی ده بیا که نه، دې دایرې ته دایره د خط سرطان وي، یا خط سرطان ورته وي یا دایره سرطان ورته وي. نه پوهېږي بھائی لکه بالفرض دا یوه شو، دې ته ویلی کېږي خط سرطان. ٹھیک شوله. او د ټرافک آف کینسر په انګریزي کې ورته دغه وایي. ٹھیک ده. بل د دې خط استوا نه په لاندې باندې هم په 23.45 باندې چې دا کومه دایره تللی ده، دا کوم خط تللی دی او دایره یې جوړه کړې ده، نو دې ته ویلی کېږي خط جدي. عام وایي خط جدي که نه، جدي نه خط جدي، شت پکې نشته. ٹھیک شوله. یا دایره د جدي یا خط جدي. په دې قصه پوه شوې. ٹھیک شوله. دا د خط استوا نه دا خط سرطان هم په 23.45 ډیګرۍ باندې دی. اوس د دغې ډیګرۍ هغه طریقه ده بیا هم چې دغه دوی څنګه ایستلي، لکه زمونږ د تور ورزک چې دی نو دا په 34.45 دی، یعنې موږ د دې خط سرطان نه څه یو لږ بره یو، په دې ځای نه خط سرطان خو په 23.45 دی خو موږ په څه باندې یو په 34.515 باندې. ٹھیک شوله. دا مونږ دا څنګه ایستلی چې یاره مونږ په 34.515 یا خط سرطان په 23.45 باندې دی. دغې طریقه اوس ذکر کوو. اول دا چې د خط استوا نه په طرف د شمال په 23.45 ډیګرۍ باندې یو بل خط فرض کړلی شوی دی، هغې ته وایي خط سرطان. دغه رنګې د خط استوا نه په طرف د جنوب په طرف د هغې قطب جنوبي
یو خط فرض کړلی شوی په 23.45 ډګرۍ باندې هغې ته ویلی کېږي خط جدي. خط جدي لکه مثال داسې دا فرض دا ګلوب شو دا هغه خط استوا داسې راغلی ټیک شو نه دلته هغه دا یو خط یو دې ته ویل کېږي خط سرطان او دې ته ویل کېږي خط جد او دې ته ویل کېږي خط پوه شوې پې جی دا دایره صغیره کې چې دا نور دي د دې په منځ کې چې څومره فاصله ده ټولو ته وخت خط سرطان وایي نه صرف دې یو ته خط سرطان د دې نه چې کوم بره دي لکه دا نور نه دا ټول هغه خطوط د عرض البلد دي هغه لیټیچیوډ دي او خو دې یو ته پکې خط سرطان وایي او دې له دا جدا نومونه به دې ورکړي چې د دې په اعتبار سره به تقسیم د دنیا کوي د دنیا غا تقسیم به اوس کوي چې دا علاقه دې خط نه دې خط پورې دا علاقه دې خط نه دې خط پورې دا علاقه بیا د دې نه چې په بره ځای دي چې نور هم ډېر شی دایرې دي که نه داسې چې په بره باندې تللی دی نو په دې ځای کې او یو د دې نه چې بیا په کته دې خوا راغلی جنوب طرف ته دلته دا یو بل دایره دا خو د دې سره پورې راغلي که نه دا قطب شمالي شو قطب شمالي او دا قطب جنوبي قطب جنوبي دلته دا بل خط دلته دا بل خط دی او ته ویلی کېږي هغه د دایره قطبیه شمالیه دایره قطبیه شمالیه دایره قطبیه شمالیه یا ورته ویلی کېږي خط قطب شمالي یا دې ته ویلی کېږي خط قطب جنوبي پوه شوې او یا دې ټولو ته ته د دایرو نوم ورکوې ځکه دا دایرې هم دي او که د خط نوم وله ورکوې نه ځکه دایره هم د خطه جوړوي که نه ټیک شو نه که خط قطبي جنوبي او قطبي شمالي ورته وایي که دایره قطبیه یا قطبي شمالي او قطبي جنوبي ورته وایي دا چې بیا دی نو دا دی په 66 دلته یې ورکړي دي 66.5 دا یو خو زموږ سره و په 23.45 دا خط استوا په 0 ډګری و ټیک شو نه دا خط جدي چې دی نو دا هم په 23.45 بیا دا خط قطب جنوبي دا هم دی په 66.55 پوه شوې که نه دا هغه مختلف خطوط په دې ځمکه باندې فرض کړي اوس راشه د دې خطونو د وجې نه دا ځمکه یې تقسیمه کړې ده په مختلفو حصو کې ځمکه یې تقسیمه کړې په مختلفو حصو کې د دې خط جدي نه رواله د دې خط سرطانه پورې دا علاقه چې څومره ده ټیک شو نه دې ته منطقه حاره وایي منطقه حاره حرارت ګرمایش ته ویل کېږي دا علاقې چې وي عموما دا ګرمې علاقې وي دا داسې علاقې دي چې دا نور په دې کې ګرځي راګرځي دا نور څه کېږي په دې کې دي شو نه په دې ګلوب باندې وګورو ته دا سره کرښې دي ګوره مثال دا خط سرطان سر دی بالکل دا یو چې کله دا خط سرطان دی نو دا نور دي شي ګوره دا خط جدي ته رارسېدلی بیا دې چې راغلی اق خط سرطان ته بیا رارسېد بیا په کته راځي تمامي کال دی په دقې منطقه حاره کې ګرځي راګرځي منطقه حارې نه اخوا ځي نه اوس موږ خو د منطقه حارې نه په بره یو که نه نو په منطقه حاره کې په هره علاقه کې په کال کې 2 ورځې داسې راځي چې هلته د هېڅ شی سوری نه وي
بالکل د انور په سر د شي ولا سر له راشي چې د غرمې په ټایم کې به داسې شي سوری وي بالکل به یې مکه مکرمه چې ده نو دا په 21 عرض البلد باندې ده په خط سرطان نه لاندې ده په مکه مکرمه کې داسې وخت راځي لکه په مئی کې راځي او په جولای کې راځي چې هلته د هېڅ شی سوری هم په هغه ورځ باندې نه شي بیا وروستو قبله معلومول په هغې کې به یو طریقه و پکې د دقیق ذکر کوو چې په دغې 2 ورځو باندې ته پیکس قبله معلومولی شي ٹھیک شو نه د انور په دغې منطقه حاره کې ګرځي راګرځي دې ته منطقه حاره په دې بنیاد وي چې په دې باندې ټول کال د انور شعاګانې چې دي دا به بالکل داسې سیده پرېوځي نیغې په نیغې پې پرېوځي لکه انور په دې ځای باندې داسې دی په دې ځای کې نو په دې ځای باندې هغه رڼا به بالکل سیده پرېوځي که نه اوس په موږ باندې چې پرېوځي په دې نورو علاقو نو په دې چې لږ کږه پرېوځي او چې دې کې دی نو په دې باندې پرېوځي په دې باندې مخامخ داسې پرېوځي بیٹری روالی موبائل را که تو باتی بگی دقه دغه باتی بشانتی گورا اگه سپین غندگی شئی نی کنا دا بدی ځای کې دشي بدی باندې ګرځي ٹھیک شو نه په دې علاقو باندې د دې هغه شعاګانې بالکل مخامخ پرېوځي اوس دلته هم رڼا ده دلته هم ورځ ده خو په دې باندې د دې هغه رڼاګانې بالکل مخامخ نه دي لکه تیرچه غونده دي داسې کږي دي ټیک شو نه د دغې مخامخ شعاګانو د پرېوتو د وجې نه دا علاقې نسبتاً د نورو علاقو باندې ګرمې هم وي ٹھیک ده بل د دې خلق چې وي نو هغه لږ تور رنګي خلق یې تور وي دې باندې تاسو وګورئ چې په دې چې کوم ملکونه په دې راځي که نه دا د افریقې دا ملکونه دا ټول په دغې څه پکې د دې ساوت امریکې خلق هم تور دی لږ پکې سپین دي اکثریت ډېر پکې تور خلق دی چې د افریقې ملکونه مختلف چې دي دا هم په دې کې راځي داسې سعودي چې ده نو دا هم د خط استوا نه ښکته ده دغه نه د خط سردان نه ښکته ده نو هغې هم مخامخ پرېوځي عرب هم تور وي او خاص کر د سعودي خلق د مکې د دغې طرفونو خلق هغه هم داسې خپل اصلي خلق چې د هغې علاقې وي د شکلونو نه تور وي پوه شوې پې او دا علاقې په نسبت سره هغه د نورو علاقو باندې لږې ګرمې وي د ګرمۍ بیا نور اسباب هم شته په دې نورو برې علاقو کې بعضې داسې علاقې وي چې انتها ګرمې وي ځکه د ګرمۍ لپاره خو یو سبب دا دی چې مخامخ پې د نور دا شعاګانې پرېوځي خو دا تاسو ویلي په اصولو کې هم چې د شی دپاره اسباب کثیره کېدلی شي نور اسباب هم کېدلی شي لکه مثال په طور میداني علاقه وي یا د کومې علاقې نه چې تیل راوځي هلته هم ګرمایش ډېر وي تیل په کومې علاقې نه راوځي هلته هم ګرمایش ډېر وي ٹھیک شو یا په کوم ځای کې مثال دا ټریفک ډېر سیوا وي ګاډي وغیره دا ډېر زیات وي هلته هم علاقې لګي ګرمي آبادي سیوا وي هلته هم ګرمي هغه پیدا کېږي ګرمي جوړېږي ٹھیک ده خو دې منطقې ته به موږ کومه منطقه وایو دې علاقې ته دې ته منطقه حاره دې نه بره بیا دا یو علاقه چې ده د خط سرطان نه د دې خط قطب شمالي پورې دا علاقه چې ده ٹھیک شوله دې ته ویلی کېږي منطقه معتدله شمالیه منطقه معتدله شمالیه دغه رنګې دلته د خط جدي نه رواله د دې 66.515 پورې دې ته ویل کېږي منطقه معتدله جنوبیه پوهېږي پې که نه دې ته معتدله منطقې ویلی کېږي ځکه چې دا داسې علاقې دي چې په دې کې ټول کال په 24 ګنټو کې ورځ او شپه راځي
په هر 24 غنټو کې به کې څه راځي شپه ورځ راځي اگر چې لنډوالی اوږدوالی به کي کله کله بعضې علاقې به کېدي شي چې شپه پکې 1 غنټې ته ورسي یا ورځ پکې غنټې 2 ته ورسي خو لیکن په 24 غنټو کې به شپه ورځ به پکې راځي پوه شوې به که نه زمونږ پاکستان مونږ چې یو یا زمونږ د بونیر دا علاقه چې ده دا مونږ په منطقه معتدله شمالیه کې یو نو ټول کال دلته شپه ورځ په هر 24 غنټې کېږي که نه اگر چې کله ورځې اوږدې شي شپې لنډې شي او کله شپې اوږدې شي ورځې لنډې شي خو لیکن په هر 24 غنټو کې ورځ او شپه راځي داسې په دې منطقه حاره کې هم راځي خو دغې له یې صرف معتدله نوم ورکړو دې له یې حاره ورکړی یو نوم یې ورکړی نو بس دی که نه ٹھیک شولا د هغې کې د هغې ګرمایش د وجې نه هغې له حاره نوم ورکړو ورنه د اعتدال کې د شپو د ورځو په دې راتلو کې خو هغه هم ده هلته هم داسې راځي په دې خبره پوه شو بس د دې نه بره چې دا کومه علاقه ده دا یوه علاقه د 66.515 د خط قطب شمالي نه تر عین قطب شمالي پورې چې دا کومه علاقه ده یا دلته د 66.515 چې د عین قطب جنوبي پورې کومه علاقه ده دې ته ویل کېږي منطقه بارده شمالي یا ورته منطقه منجمده هم ویل کېږي منجمده شمالي ٹھیک ده او دیوی ته ویل کېږي منطقه بارده جنوبي یا منجمده جنوبي پوهېږي بارده یا منجمده بارده ته په دې بنیاد وایي چې دا انتها یخې علاقې دي او دا داسې علاقې دي چې په دې کې ټول کال په هرو 24 غنټو کې شپه ورځ نه راځي په دې کې 6 میاشتې ورځې او 6 میاشتې پکې شپه 6 میاشتې شپه 6 میاشتې ورځو والا علاقې کومې دي دقه علاقې پوهېږي په دې کې بیا د شمال طرف ته خو څه نه څه آبادي شته او د جنوب طرف ته هغه انټارکټیکا ورته وایي ټولې هغه واورې پکې پرتې 30 کیلومتر دنګې واورې د واورو غرونه دي پوهېږي که نه ټوټلی ټول کال یخه علاقه وي ټنډه د واورې نه ډکه پرته وي دغې علاقې ته ویل کېږي منطقه بارده منجمده او دې ته ویل کېږي منطقه بارده هغه منطقه بارده شمالي او منطقه بارده جنوبي دا ناروې ډنمارک دا په دقې طرفونو باندې دي ٹھیک شوله چې هلته 6 میاشتې ورځ او 6 میاشتې شپه دا علاقې پکې دي چې په هغې دا راځي اوس دغه څرنګې راځي نو چې د ځمکې د حرکت انشاءالله وایو که نه نو په هغې کې به بې پوه شئ چې په دې علاقه باندې دا 6 میاشتې ورځ په دې باندې څرنګې راځي او په دې باندې دا 6 میاشتې ورځ څنګه یا 6 میاشتې شپه او 6 میاشتې شپه په دې باندې څرنګې راځي ٹھیک شوله ځکه دا ځمکه چې ده نو دا بالکل داسې نه ده لکه ده چې دا څنګه تصویر ورکړی دی که نه دا داسې نه ده چې دا داسې د نور نه دقه شانتې داسې حرکت کوي بلکې دا هغه داسې کږه ده داسې ده نو داسې حرکت کوي نو کله ګوره دا طرف ټول هغه نور ته مخامخ دی ٹھیک شو داسې نو بیا چې اوس دا د هغې طرف ته شي نو بیا به ورته دا طرف مخامخ شي ٹھیک شو لکه مثال دا چې څنګه کوک دی په دوره حساب باندې دا کږه ده ګوره ته په کوم یو ګول سیز باندې چې کله نور لګي که نه نو د هغې هغه ډېره حصه رڼا وي لږه حصه یې تیاره وي او ډېره حصه یې څه وي هغه رڼا وي دا داسې دی نو ګوره دا طرف چې دی دا خو خیر داسې پروت دی نو چې دا لیټ په دې ځای چې وي که نه بیا به یې سبا پته لګېده دا ځای چې دی دا به ټول تیاره و او دا ټول به رڼا وي نو چې دا داسې راځي چې دا داسې په دقې ځای باندې داسې بل طرف ته راځي نو بیا به هغه دا ځای رڼا کېږي او دا به بیا تیاره کېږي
ټیک شوله. نو شپږ میاشتې به هغه یو طرف رڼا وي او بل به تیاره وي. بیا چې پای بل سایډ باندې شي نو بیا به شپږ میاشتې هغه بل رڼا وي او بل به تیاره وي. او دغې علاقه کې به نور تا ته بیا داسې ښکاري چې دا هغه ځای نه چې کله راوختو نو داسې به راځي تېر چاپېره به داسې ځي 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 نو سباله به لږ دا هغه ځای نه شي چوت دقه شان ګیر چاپېره به شو ځي به ځي به ځي به نو بره به له 3 میاشتې به دی به بره داسې خېږي. ټیک شوله. روزانه لږ لږ به خېږي نو بیا به 3 میاشتې چې وشي بیا به پر ورو په کته راګوزېږي په کته راګوزېږي. نو 3 میاشتې بعد چې بیخي چې په کوم ځای غروب شو که نه چې شپه شوه نو بیا شپه شوه بیا به ړوند به شي. ټیک شوله. بیا به شپږ میاشتې دی لاندې وي لاندې به ځي 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 3 میاشتې به لاندې ځي بیا به 3 میاشتې بعد بیا راپورته کېږي شپږ میاشتې بعد به هغه ځای کې بیا سترګې راښکاره کړي. ټیک شوله. په هر حال دې علاقې ته دې ته منطقه بارده شمالي وي او دې ته منطقه بارده جنوبي وي. په دې خطونو او په دې منطقو خو پوه شوئ که نه دقه یې د په دې کتاب کې ورکړي خط سرطان بیا خط جدي او دغه رنګې دایره قطبي شمالیه بیا دایره قطبیه جنوبیه. ټیک ده. بل په دې کې دا مونږ وي 23.45 دا په هغې اشاري نظام کې دي اشاریو په نظام کې دا ته هغې ګنټو منټونو ته هم بدلولی شي. ټیک شوله. ګنټو منټونو بدلولو طریقه یې هغه دا ده مثال په طور دا 23.45 دی. ټیک شوله. دا چې ګنټو منټونو ته بدلې نو دلته د مساوي دا بټن ووهه دا دې وښو که نه دلته یې یو بټن ورکړی دی تاسو سره چا سره کیلکولیټر یي په دې باندې ایدي قدرتي طور دا کامې غونده کې جوړې شوي دي که نه. ټیک شوله. دقه بټن خدای پاک د دې دپاره پیدا کړی چې په دغې بټن زور کې 23 درجې 27 دقیقې 23 درجې 27 نو 4.45 اشاریې د اشاریه 4.5 برابر دی د 100 دقیقو د 27. د دې مطلب دا یې که نه چې اشاریه 4.5 یعنی په سلو کې 45 په سلو کې 45 او 27 دقیقو مطلب دا دی چې په 60 کې 27 په 60 کې 27 یو روټۍ دې سل ځایه کړي نو په هغې کې چې 45 حصې دې نه راوالې بل روټۍ دې 60 ځایه کړي نو چې په هغې کې دې 27 حصې راوالې نو دا دواړه په وزن کې صحیح برابر پوهېږي بې که نه. بیا چې په دغې بټن دوباره بیا ګوته کېږي نو بیا به یې د اشاریو ته بدل کېږي که بیا پې کېږي نو بیا به یې د ګنټو منټونو ته بدل کېږي. ټیک شوله. که کیلکولیټر در سم دی هسې ته وایي چې زه یې دغې ته بدلوم د هغې طریقه دا ده چې د اشاریه 4.5 نه په 60 کې ضرب ورکړه په 60 کې وله څه ورکړه ضرب ورکړه دا به چې څه جواب ترې نه راغی د اشاریې نه دې خوا چې د کوم جواب راغی دقه به دې منټونه شي او د اشاریې نه بعد چې د کوم جواب راغی هغه به د سیکنډونه شي. لکه مثال په طور اشاریه 4.5 ضرب 60 دې نه زموږ سره جواب راغی 27 پک 27 که نه نو معنا دا چې دقه 27 منټه اشاریه 4.5 مطلب څه دی 27 منټونه چې په سلو کې 45 نو په 60 کې به سوی 27 دې چې که چېرته تا ته منټونه درکړي دي ته وایي چې دا زه اشاریو ته اړم د هغې خو یو خو په دې کې طریقه ده چې هغه بټن ووهه ټیک ده او بل ساده طریقه یې دا ده چې د دې اشاریې نه بعد چې څه دي دا په 60 تقسیم ده په 60 تقسیم ده. لکه مثال په طور باندې 27 هو که نه 27 مونږ اشاریو ته ورړو 27 دقیقې نو 27 تقسیم څه شی 27 تقسیم 60 د دې نه راغی 0.45 0.4 هغې دې دله بدل کړو د اشاریې نه بعد چې څه شی وي او ته وایې چې دا زه منټونو ته ورړم د هغې طریقه دا ده چې په 60 کې ورله ضرب ورکړه نو منټونو سیکنډونو ته وبدل شي او که چېرته یو شی په منټونو سیکنډونو کې دی وایي چې زه یې اشاریو ته ورړم نو طریقه یې ساده باده دا ده چې په 60 باندې څه کا تقسیم کا نو اشاریو ته ور بدل شي. په دې کې څه پوه شوې دی وایي
چې دا خط سرطان چې دی دا په 23.45 دی او که چېرته دا ته په ګنټو منټونو کې وای نو بیا به وایي چې دا دی په 23 درجې او په 27 دقیقو باندې دا 23.45 چا برابر دی د 23 درجو د 27 دقیقو ٹھیک شولا دغه رنګې خط جد هم په دقیق پوزیشن باندې دی 23.45 یا 23 درجې 27 دقیقې دغه رنګې دایره قطبیه شمالیه چې دا په 66.55 اشاریه 5 کې دا ته ګنټو منټونو ته ورړې منټونو ته چې ورړې د دې نه بیا 133 دقیقې دې نه جوړي څه دې نه جوړېږي 33 دقیقې لکه مثال په طور باندې اشاریه څه شی دی 5 دی که نه 5 دا مساوي 33 دقیقې دی رالی که نه پوهېږي پې که نه که ټوټل دې چې وایي 66.55 دا ګنټو منټونو تاړی مساوي 66 درجې 33 دقیقې دی په دې خبره پوهېږي که په ساده طریقه باندې ورړې چې د اشاریه 66 لا په څه کې ضرب ورکړه په 60 کې دې نه به جوړ شي نه اشاریه 55 لا ضرب ورکړه په څه کې په 60 کې دې نه به جوړ شي دقیقو ته وبدل شي پوه شوې پې که نو په نو دا دایره قطبیه شمالیه دا په 66.55 دغه رنګې دایره قطبیه جنوبیه دام د په 66.55 ٹھیک شو نا دې علاقې ته کوم نوم وي منطقه حاره او دې علاقې ته دې دواړو ته مو کوم نوم وي منطقه معتدله او دا یو بیا منطقه معتدله شمالي او دا یو منطقه معتدله جنوبي چله دې 66.55 نه د هغې 90 پورې قطب شمالي په 90 دی دې قطب جنوبي په څه دی په 90 عرض البلد د دغې پورې دغې منطقې ته بیا یا دغې علاقې ته منطقه بارده یا منطقه منجمده شمالي وي او دې علاقې ته منطقه بارده یا منطقه منجمده جنوبي وي په دې خبره پوه شوې که نه اوس بل راشه هغه دا دلته چې ویل چې دا د خط استوا دا خط سرطان خط جدي خط قطب شمالي خط قطب جنوبي د دې ځای د دې خط استوا نه د دې قطب شمالي پورې داسې 90 دایرې دي فرض کړي څو دایرې فرض کړي ٹھیک شو نه داسې په لاندې باندې 90 فرض کړي دې دوایرو ته ٹھیک شو نه چې داسې شرقن غربن وي لکه دا مشرق شو دا مغرب شو مشرق نه راوځي او مغرب لګېدلي بیا مغرب نه راوځي او مشرق څه شوي لګېږي لکه دا ٹھیک شو نه داسې ٹھیک شو نه دې ټولو ته هغه خطوط یا دوایر د عرض البلد وي دې ته څه ویلی کېږي عرض البلد په انګریزۍ کې ورته لیټیچیوډ وي شو نه لیټیچیوډ چې په انګریزۍ په لیټي کې غلطي هم دوباره تصحیح کېږي لیټیچیوډ داسې دی شوله یا هغه عرض البلد دا د خط استوا چې دی دا خط استوا دا په 0 عرض البلد او د دې نه په بره د قطب شمالي پورې 90 عرض البلد دایرې دي داسې خط استوا په 0 نو د قطب جنوبي پورې څومره دي 90 عرض البلد دوایر دي نو ټوټل دایرې زموږ سره د عرض البلد څومره شوې 180 نه شوې 179 شوې نه پوهېږم
181 شوې دا یو خو صفر ده که نه خط استوا خو صفر دا د 1 نه شروع شوې ده او د څه پورې راغلی 90 پورې دلته هم د 1 نه شروع شوې او د 90 پورې د 1 نه د 90 پورې 90 او 90 او دا صفر دا پکې کومه شوه دا پکې هغه 181 شوه پوه شوې نو ټوټل د وایر د عرض البلد هغه څومره دي 181 چې په دې کې خط استوا صفر ده او دا باقي پس شمار قطب شمالي پورې 90 د قطب جنوبي پورې 90 بیا په دې کې د قطب شمالي والا چې دي نو که ته چېرته عرض البلد د هغې علاقې لیکې چې کومه علاقه هغه شمالي وي د هغې عرض البلد سره جمع علامه لیکلی کېږي پوه شوې او که دې علاقه لکه دا علاقه چې څومره ده د دې عرض البلد ته لیکې د هغې سره منفي لیکلی کېږي لکه موږ په 34.515 باندې یو د دې مطلب څه دی جمع 34.515 ځکه د شمال طرف ته چې سوره دي دا ټول په جمع علامې سره ظاهریږي او دین لاندې چې دي جنوب طرف داغه بس سره په منفي پوه یو علاقه ده هغه په 30 عرض البلد باندې ده جنوب طرف ته د خط استوا نه جنوب طرف ته نو هغه به موږ څنګه چې لیکو نو څنګه وی لیکو منفي 30 عرض البلد پوه بل د شمال ته ویل کېږي په انګریزي کې نارت دې ته څه ویل کېږي نارت او د جنوب ته څه ویل کېږي ساوث نو که ته سره دا جمع او منفي نه لیکې که نه بلکې د دغې شمالي سره هغه ان لیکي څه سره لیکي ان لکه موږ یو په ان 34.515 دا د خط استوا نه جنوب طرف ده نو دا علاقه ده په اس 30 باندې په دې کې څه پوه شوې ټیک شوله که جمع یا منفي ورسره نه لیکې بلکې ان ورسره ولیکې اس ورسره ولیکې نو پته لګي اوس چې تا ووایم چې دا پلانکۍ علاقه اس 30 عرض البلد باندې ده مطلب دا وي چې دغه علاقه د خط استوا نه په طرف د جنوب باندې په 30 عرض البلد پرته ده ٹھیک شو نا زمونږ دا تور ورسک دا ان 34.5 باندې پروت دی دې مطلب دا دی چې دا زمونږ د علاقه د خط استوا نه په طرف د قطب شمالي چې روان شي نو په 34.5 باندې دی وشوله ٹھیک شو نا جی موسمونه مطلب اوس چې ان 34.5 او بل اس 34.5 نو موسمونه په دوړ طرف ته یو شان لکه د تور څخه اوس په 34 ام باندې دی نو بل طرف ته اس 34 باندې وبل راغی نو د موسمونه دوړ یو شان د سوره چې د نور په نور لره چې په موسمونو کې سوره دخل دیګا نه یعنی د نور په اعتبار سره چې څومره چینجز راځي هغه اعتبار سره به یو شان دي خو د موسمونو په بدلی کې په تبدیلی کې یوازې نور کار نه کوي نور څیزونه به هم کار کوي نو پوه لکه ما دا ته وی چې د کومې علاقې نه تیل وځي هغه ګرمه علاقه کوم علاقه کې خلک تیل روباسي د تیلو کویان دي پکې د تیلو پلانټونه دي پکې هغه انتهایی ګرمه علاقه ٹھیک شو نو اوس زمونږ په علاقه کې مثال تیل نشته نو د دې موسم به او زمونږ سره په یو عرض البلد لاندې بله علاقه ده جنوب طرف ده نو د هغه علاقې کې د تیلو مکمل د تیلو کویان دي او پلانټونه دي او زمونږ نه ګرم وي حالانکه زمونږ پوزیشن یو دی پوه شوې نور چې څومره موږ ته نږدې راځي دومره هغوی ته هم نږدې ورځي لکه موږ ته په جون کې هغه د ټولو نږدې راشي لکه 23.5 له راشي دې ځای باندې د پاسه شي موږ په دې ځای باندې یو موږ په دې ځای یو نور دلته دې ځای له راشي ټیک شو نه بیا په سړځای کې هغه نور دې ځای له راشي موږ په هغه ځایونو دلته بیا رانه ډېر زیات لرې شي که نه نو بیا سړځي دلته او په جون کې چې دی نو دې ځای له راشي په 21 جون باندې نور په دې 23.45 باندې نو هغه سختې ګرمې علاقې ورځي که نه دا طرف چې دا بیا یخ اوس بیا
21 جون جولائی اگست ستمبر کې خط استوا له بیا انور راشي بیا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 23 دسمبر 21 22 دسمبر باندې بدلی نو په دسمبر کې بیا زمونږ ډیر زیات لري دی که نه نو هلته ښه یخم موسم د 21 دسمبر نه دی واپس بیا شروع شي راځي 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 خط استوا نه چې راورسي دسمبر جنوری فروری مارچ 21 مارچ له دلته راورسي ښه ښکلی موسم وي ٹھیک شو نه بیا د 21 مارچ نه په دې خوا باندې بیا شروع نو 21 مارچ اپریل مئی جون 3 میاشتې کې دلته بیا راورسي ٹھیک شو نه د 21 مارچ دې دلته 21 مارچ نه بیا 21 جون له دلته راشي په دې ځای نه بیا پیچې پیر واپس ٹھیک شو نه چې دې ځای نه بیا واپس شي نو جولائی اگست 21 ستمبر باندې دلته بیا راورسي په ښکته باندې وځي که نه سفر جاری ستمبر اکتوبر نومبر 21 دسمبر له دلته راورسي ٹھیک شو نه د 21 دسمبر نه بیا شروع شي بیا مارچ بیا دا چکر دی د دې ځای نه اخوا کېږي د دې منطقه یې هر نه بار ته نه وځي په دقیقه کې ګرځي راځي نو ګرمایش لره او یخنۍ لره د یخنۍ او د ګرمایش یو سبب خو نزدېکت د نور او لرېوالی د نور هم دی و دې نه علاوه نور اسباب هم شته یو علاقه جنګلي علاقه ده غریزه علاقه ده اگر چې بعضې غریزې علاقې په دې منطقه حاره کې دي خو هغه یخي دي ځنګلي دي پکې پوه شوې بعضې علاقې چې دي نو تیل دې وځي هغه په دې منطقه معتدلو کې دي انتها ګرمي دي د ګرمایش او د یخنۍ لپاره یو سبب خو دام دی چې د نور هغه شعاګانې بالکل برابر پرېوتل یا د نور هغه فاصله کمه ٹھیک ده نو ګرمایش وي او چې په کوم ځای کې برابر نه پرېوځي شعاع نو یخه وي یا فاصله ډېره ده نو یخه وي خو نور اسباب یې شته او دغه یو قاعده ده چې د شی دپاره اسباب کثیره کېدلی شي یو شی دپاره اسباب کثیره ډېر شي اسباب ورله کېدلی شي ښه لکه دمه کوئ که وایو یو 5-6 منټ دمه کوئ ٹھیک ده زه په باندې 3 دي که نه د دې شي 25 منټه د پاسه په 3 بجې